مدینی پاک سرورا در نظار وی وی کلا بدر شما د مدینی پاک سرورا در نظار وی وی کلا بدر شما. بسم الله الرحمن الرحیم. دا ملګری بازی په دې موبایل باندې هغه تپوسونه کوي، نو هغه موبایل خو ما سره نشته، بهرحال هغې کې څه سوالونه وي، نو هغه موبایل باندې خو ما ته ګران وي چې هر چا ته موبایل باندې زمونږ دا ملګري عجیبه غوندې دي میسیج وکړي، نو زه خو میسیجونو ته دونه اوزګار نه یم چې بیا واپس میسیج به لیکمه. نو هغه کوشش دا کوئ څوک چې دا خبره زما اوري ویني، نو دا کوشش کوئ چې که په موبایل هم تپوس کوي نو د دې جواب ته د جمعې ورځې ته انتظار کوئ. نو د هغې فایده به دا وي چې که په موبایل زه تاله جواب درکړم، اول خو ما سره موقع نه وي، او بل هغه دا وټساپ ته کس شی دی په دغې زه پوهېږم هم نه، نو د هغه هم وخت غواړي، هم زما سره داسې وخت نه وي چې په هغې باندې جواب وکړم، او یا عام دا کوم میسج ایس ایم ایس دی د هغې هم لیکل غواړي. نو د هغې ښه خبره دا ده چې تاسو دا کوشش کوئ چې په چټ باندې یا که په موبایل هم کوئ نو انتظار دې خبرې ته کوئ چې د جمعې په ورځ به انشاءالله مونږ ته د دې جواب میلاویږي. دا یو ملګري تپوس کړی، دا ملګری وایي ښځې راته په غوسه کې ووی چې ماله به طلاق راکې، او یا داسې چې ماله طلاق راکه، نو ما د باس ختمولو دپاره ووی چې اوکې، او د کمرې نه ووتم. نو د دې څه جواب دی؟ یو خدا ده چې دا الفاظ واضح نه دي. دویمه خبره دا ده چې د ښځې خاوند ته ویلي ماله طلاق راکه، نو هغه ورته داسې نه وي چې او ما طلاق درکړه، هغه وایي ښه مطلب او در به کوم دله ده وعده د طلاقو ده، طلاق نه دی، دې ته څه وایي؟ وعده د طلاقو ده. او دا اوکې د انګریزۍ لفظ دی، انګریزان یې استعمالوي لکه موږ خجي او جي. اوس د اوکې مطلب به صحیح خبره پوه شو، خو د انګریزۍ یو دوه ټکي دي، دوه حروف دي، نو هغې په دغه وخت کې استعمالوي اوکې. نو لکه ده ورته ویل او ښه ده ټیک ده، هغې ما د طلاق را دی ورته وایي ښه ټیک ده در به کوم، نو طلاق یې لا ورکړي نه دي. نو دا وعده د طلاق ورکولو په دې طلاق نه واقع کېږي. دا اوس کوم ځای پکې ګورم مړه دا ملګری وایي که ماشوم ته په غلطۍ سره په ګس غوږ کې اذان او په ښۍ کې اقامت وشي او صحیح دی، څه نقصان پکې نشته. دا ملګری وایي چې که مناسب وي نو د خپل روحاني سفر واقعات را سره شریک کړي، مونږ به صحیح او روحاني سفر به مو صحیح. روحاني سفر دا مقصد دا اعمالو د بیعت نه بعد چې کوم زندگی دا د دې دا مقصد که د دا مرادي، که علمي سفر ته مرادي
روحانی ته روحانی لفظ چې استعمالیږي دا دې لپاره استعمالیږي چې مطلب دا دی چې مثلا تابعت کوم وخت نه کړی دی او بیا دا سلسله څنګه روانه ده نو دا خو تقریبا په میډیا باندې زما دا خبرې موجود دي شته دی په 1993 کې ما بیعت کړو په سلسله قادریه کې شپږ میاشتې پس ما ته زما حضرت مبارک دامت برکاتهم العالیه خلافت راک ورسره سلسله چشتیه هم راکړه او د هغې خلافت هم راکړه او کال پکې نو تیر چې بیا یې په نقشبندیه کې او سهروردیه کې هم خلافت راکړه او کال دوه پس حج او عمرې لتلمه نو زما 3 میاشتې وې په حرم شریف کې نو د ټولو سلسلو اجازت هم راکړه وې د دې چې الله هلته حرم شریف کې وباسه نو الله توفیق راکړه او د هغه ټولو سلسلو چله مې حرم شریف کې اوښکله زما نور څه کار خو هلته نه و نو ډوډۍ خوړلو او مونځ کو نور د دنیا کار خو نه و که نه جنازې له به ځو نه جنازې به یې راوړې هلته جنازې له تلو خو پکې نه اوس خو مونږ ته ټلیفون وکړي وایي ګنټه مخکې به راځې چې پوره په پوره یې وبخې خیال کې مراله نو هلته نور څه کار نه و نو بس ناست په حرم شریف کې ښه یخ ځای و مزېدار او ښه ښکلی وخت هم پکې چې کوم دی نو بهرحال هغه تیر که دغه ورځې خو د یخنۍ تقریبا وې اکتوبر نومبر د جنوري هم پکې راغلی وه څه حصه د اکتوبر پکې لږې ورځې راغلې وې د رمضان نو بیا د هغې نه مخکې حضرت مبارک ما ته دا ویلي و چې ته د دې خبرې اظهار وکړه خپلو ملګرو ته او بیعتونه ورته شروع کړه نو ما نه کول ما وی زه د دې اهلیت نه لرم نو دلته هغوی راغلي وو تشریف یې راوړی نو هغه دلته 2-3 کسان نور هم ناست وو کمره کې زما والد محترم نور الله مرقده عظیم تشریف فرماو نو ما ته وی چې ته خلکو ته بیعتونه شروع کړه نو ما ورته وی زه خو د دې اهلیت نه لرم ما کې دا استعداد نشته خو هغوی وی چې نه شته دی 2-3 پیرې ما د هغې د خبرې جواب وکړو و هغې په آخره کې دا ووی که اوس کم دی نو وروستو به ډېر شي خدایه اوس به څه کوم چا ته به ویم چې راشئ زه درته بیعت کوم اوس دا ویلی شي چې علم یو سړی وکړي لکه راشئ زه درته دیني کتاب ویم خو د تصوف دا لاین ډېر د باریکۍ دی نو دا ما نشو ویلی خو یو باعث جوړ شي یو ملګری یو شاګرد هغه یو خوب لیدلی او ما ورته د خوب تعبیر وکړم دی کې خو دې ته اشاره ده چې ته بیعت وکړه چانه ما ته وی ته نشي کولی نو ما یې کولی خو شمه خو وی ته مې هسې مستازي نو پیر به مې هم شي نو هغه یو کس ته مې بیعت وکړه فقط بس هغه چې کوم دی نو یو کس ته بیعت څه چې د کڼو جرګه وه ټولې دنیا ته خبره خوره شوه بس خلک خبر شو یو راغی بل راغی اوس هم الحمدلله هغه ملګري راځي 22 کاله دلته کې وشو او راځي باقاعدګۍ سره او نو بیا هغې نه سلسله شروع شوه نو 2-3 ملګري به دلته وو دا جومات داسې نه و زوړ جومات و 2-3 ملګري به دا سلسله په دې طریقې روانه وه الحمدلله دا غیو یا د 2 یا د 3 مریدانو نن الحمدلله د یو نه 2 او 3 زره جوړ شوي او 8 زره 10 زره ته
تعداد د مریدانو رسیدلې ده او نور ما کې دنه باطن کې ټول ګندګي ده زبرګ نیمه سپاکواله را کې نشتا خود دې مشرانو هغه دعا وا او د دې د پاره زه یو خوب عام طور ذکر کوما چې ما په ډېر کچا عمر کې یو خوب لیدلو چې خپل نیکه صاحب ما په خوب کې ولید د چا کتاب چې مونږ اوس اردو کې ترجمه کړی دی او تاسو ته بار بار وایو ځان له هدیه کوي خو شکر دی تاسو هغه ناخلی کله که ما اعلان وکړه چې دا راځي خدای په نامه ورکوم بیا به قطارونه لګېدلي بیا به نمبر نه میلاویږي دا ما یو ځلې پښتو کې ترجمه کړی و چا نه اغسته په پیسو باندې نو چې نه اغسته نو ما اعلان وکړه راځئ هلکه مفت ورکوم یاره چې دا طالبان کم غیمن جوړ کړو یا پاکه پروردګاره 50 او 50 طالبان به راتل خو په 2 ورځو کې ایسته ختم شي زر کتابونه په یو درس لاړ خدا نه ورکوم چاله خبره پوه شوې په دې ما پیسې ورکړي دي محنت مې پې کړی خواري مې پې کړې ده 3 شاګردان مې په دې باندې کړولي دي د هغوی خواري د هغوی محنت په دې مه په تمه کېږي چې دا به خیراتي راکړي مطلب پوه شوې دا به خامخا په پیسو اخلي او ښه په ډېرو پیسو به اخلي او دا مې هم درته ویل چې ظالمانو لس کتابونه والی خلکو له تقسیم کړي منګ په دې اکوړی ته لو سبق لزاو زما د ترزوی د حضرت محتمم صاحب مشر زوی وفات شوی دی رحمه الله مولانا محمد ادریس ما هغه گاډي کې ناستو په دې مردان کې یو وړو کې راوخته اترې خرڅول نو چاته اتر وانه غستل چې اتر چې چاوانه غستل نو یا ماما داخله په ټول د سور متوجه شه یا ماما 2-3 پیری وي مړه وې د یو بل نه پیسې قرض کې خمانه اتر والی یو بل نه پیسې قرض کوي خمانه اتر خو بیا ته سو کسانو هغه اتر واغه سنځه خور نشو یو بل نه پټي کوي خو کتاب والی قرض ما اخلي غلاته وکي ځکه چې هغه خو تاسو خو سمې گئی نه خپکه گئی بنه کنه کنه می مرګري چې کوم بیا بنه خپکی دا زه زړو مرګرو ته دا چې اورم کنه وی لوري ته دیوه من ګوري ته یو اورا خبره بهر حال دا یو سلسله وا روانه ده باطن کې زډیر کمزور ام عملی لحاظ سره کمزورتیا می عملی لحاظ سره ډیر ده خو داغه بزرګانو ناغي نیکه صاحب می خوب کې ولید زما والد صاحب او زما تر حضرت محتمم صاحب نور الله مرقدهما او وی ته خبرې کولې خو په خبرو زه نه پوهېدم خو دونه پوهېدم چې دوی ته وی چې تا صادر خور کړي او غټ صادر خور او هغې دواړو پکې سره اخیستلو کې ښودلې پکې لکه د شوتلو پڼ چې سړی تړي نو یو لوی پڼ په دواړه کسې وتړو بیا یې هغه پڼ ما ته راوچت کړو نو حضرت محتمم صاحب رحمه الله ورته وی چې دا خو ډېر دروند دی دی به یې ونه وړی شي نو هغه حضرت بابا جی رحمه الله ته وفرمایل چې تاسو یې ورته په سر کېږدئ خدای به توفیق ورکړي خوب مثال له والد صاحب ته ووایي رحمه الله هغه ما ته ورشه تره ته دې ووایه د دې خوب تعبیر به دې تره درکړي نو زه محتمم صاحب خواله لاړم محتمم صاحب خواله چې لاړم نو ما ته خوب مې ورته ووایي ما ته وی خدای ستا خوب تا رښتیا لیدلی ما او رښتیا مې لیدلی ما ته وی الله پاک بتانه ظاهري او د باطني د دواړو علومو لوی خدمت وایي نو مال په دې خبره پورې خندا مراله چې ظاهري علومو خلاصه اوس اوله درجه کې اوما کلا نه اومخو علم ملا کړي نه او باطنی علوم لا سي په دې پوهېدم هم نشي باطنی علوم څه ته ویل کېږي دا لا څه شی دی هغه دا تصوف مراد ته تصوف دا کوم خدمات چې دي دا د هغه مشرانو نظر کرم دی دې کې زما څه کمال
نشته دی. بهرحال دا یو سفر دی روان دی. پرونم یو دوه علما د ټنډو آدم دا سن نه راغلي وو، جید علماو، یو خو د حدیثو اجازت ما نه غوښته، خیر هغه خو مې وله ورکړه، ما ضرورت خو نشته او خیر بهرحال هغې باعث و زما یو سند ډېر عالي دی، په دې علما پوهېږي، نه هغې په دغه وجه باندې سند غوښته، د حدیثو سند اجازت مې ورله ورکړه او بیا یې څه تصوف باره کې تپوسونه کول. نو هغه مقصد مې دا دی چې دا یو لار ده حقه او د خپل اصلاح دپاره ده. موږ ته د الله پاک صحیح اصلاح نصیب کړي. بهرحال دغه ټولې خبرې نه کېږي په دې وخت کې. دا ملګري یو تپوس کړی چې مردانه طاقت دپاره مجرب عمل هغه څه شی دی؟ دې دپاره دا صورت رحمان سړی ډېر ډېر وایي، الله پاک توفیق ورکوي. کم از کم 7 پیرې د ورځې صورت رحمان وایي، مخکې وروستو ته درود شریف وایي، 7 پیرې الله پاک توفیق ورکوي. دا ملګری وایي ما د 4مې درجې طالب العلم، د چشتي اذکار رانه پاتې کېږي، څه وکړم چې څونه کولی شي امره کوه، خو دا خو وخت هسې په خوبونو کې مه تېروه. که دا وخت ستا د کتاب کتو یا مطالعه تکرار کې لګي نو دا ذکر دی، دا ستا په ذکر کې څه که نه ته سهار سمدې او غرمه 14 بجې راپاسې او صرف په خوبونو کې وخت تېری او ما ته وخت نه میلاوېږي نو داسې خبره ده. نه کوشش وکړئ ښه. دا ملګری وایي چې ذکر نشم کولی نو خوځول پې پکار دی ژبه، نو خیال کې راغله لږ همت ورسره پکار دی. نو خو زه که درته د خپل ځان خبره کوم نو بیا به تاسو وایئ چې د ځان صفت کوي، خو د نورو ملګرو به راته ووایم. زمونږ د ملګرو کې داسې ملګري شته دی چې هغې د 2-3 سلسلو ذکر هم کوي او 80 پیرې درود شریف هم ویلی دی. نو دا کم وخت کې دوی وایي، خو وخت سره شته که نه، خبره پوه شوې. اوس که زه ستا نه تپوس کوم چې بهی تا سره د ډوډۍ وخت شته ته به وایې او د اوبو څښلو وخت شته ته به وایې او د وده کېدو وخت شته او د کتاب کتلو وخت شته او درس وخت شته او د ہر څه وقت نہیں ہے تو ذکر کے لیے وقت نہیں. مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحب رحمہ اللہ هغه وایي د عبدالغنی پلپوری رحمہ اللہ مجلس تورلما وی ما ته وی چې آپ کسی سے بیعت ہوئے ہیں؟ چا نه دی بیعت کړي؟ وی ما ورته چې نہیں میں میرے پاس وقت نہیں ذکر کرنے کے لیے. وی هغه خبره بدله کړه، وی بیا راته وی چې تم کھانا کھاتے ہو؟ وی ما ورته ہاں. کھانے کے لیے وقت ملتا ہے؟ ہاں ملتا ہے. پینے کے لیے داسې وی څومره چې تپوسونه وو د زندګۍ د روزمره د دې تپوسونه رانه وکړو. وی ما ته وی چې کتاب مطالعہ کرنے کے لیے وقت ملتا ہے؟ ما ورته ہاں ملتا ہے. پڑھانے کے لیے وقت ملتا ہے؟ ہاں ملتا ہے. وی څومره کارونه وي؟ ما ورته چې ہاں وقت ملتا ہے. ما ته وی چې ذکر کے لیے بھی وقت ملتا ہے لیکن دل میں اہمیت نہیں. کھانے کی اہمیت ہے اس لیے وقت ملتا ہے، پینے کی اہمیت ہے اس لیے وقت ملتا ہے، کتاب مطالعہ کرنے کے لیے کی اہمیت ہے اس لیے. تو وہ اگر فرمائی ایسی بات کہی جو دل سے نکل کر دل میں بیٹھ گئی. جیسے خبر ہے وہ کہ داغت رڑنا رہا تھا سماج لگے کے ناس لگ اہمیت پیدا کا. خدای پاک با توفیق دل درکې او د ګناهونو نه د بچ کېدو دپاره دا اعوذ بالله ما سره ذکر وخت نه میلاویږي نو زه به تا ته وظیفه څه وکړم. خو خیر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم هر مانځه پسې څلوېښت پیرې وایه انشاءالله چې د ګناهونو نه د بچ کېدو توفیق به میلاو شي او د ذکر کولو توفیق به میلاو شي. ما تاسو ته مخکې ویلي چې لږ
په ځان به زبردستي م کول غواړي. ما دلته یو ملګري ته ویل دې ځای کې راست، ما ته یې ویل یاره تهجد له نشم پاسېدی. نو ما ورته وویې داسې بې تکلفه ملګری و، مې ټیک ده وظیفه هم کوه، زه به ته وظیفه هم وښیم، خو ما یې لږ غیرت هم پکار دی. هغه ته مې داسې وویل، مې لږ غیرت هم پکار دی چې په دغه شپه ستا اوبه خوري ته به څه کوې؟ خیال کې راله، یا د شپې په 2 بجې ستا ډیوټي نو ته به څه کوې؟ غیرت به کوې که نه به کوې؟ هغه 2 بجو له به ځان را ایښې که نه؟ نو هغه څه وخت پس را سره په نون خوړ کې میلاو شو. ما ته یې وی چې په ایمان داسې خبره دې راته کړې وه چې یقینا ځان کې مې غیرت پیدا کوي، تر ننه پورې ما نه بیا تهجد نه دي قضا شوي. نو دا یوازې په وظیفو نه کېږي ښه، یعنې ما ته دونه وظیفې نه یادې دي، خو به په بله واړم او د اسمان نه به تیاره را غورځېږي. نه، دنیا دا عالم اسباب دی، دې کې به لږ غوندې اسباب نه دی که نه یاره، محنت پکې، خواري پکې. دا ملګری وایي چې میا مور مې خوب لیدلی یو هغه خاندان کې څه مصیبت او تکلیف پیښېدونکی دی، د هغې دپاره نفل وکوي او دغه وکوي، دا صدقه وکوي. پی په خوب کې ډېر ښه دي، الله به علم نصیب کړي. که په خپل علم وي نو خاندان کورنۍ کې بچو کې به الله علم نصیب کړي. دا ملګری وایي خوب مې لیدلی دی، بس ماسخوتن لمونځ مو تاسو سره وکړو او بیا وروستو تاسو نه ودرېدم، ویتر مې کول. بیا چې کوم دی نو تاسو مخکې ودرېدئ، راته وایي چې مخکې ودرېږه. بیا تاسو موټر سایکل باندې بل ملګری هم درسره او دا مو ووایي چې دا زه رسوم او تاسو ذکر کوئ. ډېر بهترین دی دا بل کس رسول. د دې مطلب دا دی چې هغه داسې یو کس دی چې مثلا هغه د تصوف لاین کې لږ مخکې تللی دی، د هغه رسول دا مطلب چې دی هغه خپل مقام چې د ده کوم دی چې مثلا هغه د خلافت ورکول، اجازت ورکول دي دا دي. او دا چې ورپسې د خوب دویمه حصه کې دا لیدلي چې غاښونه دي او هغه کس وایي چې دا د حضرت عمر دی. د دې معنا دا ده چې ځان کې عمري صفات غیرت په دین باندې دا پیدا کا، ډېر ښه بهترین. دا ملګری وایي چې الله راته زوی نصیب کړی، الله دې نیک عمل صالح لوی کړي درته. دا نومونه لیکلي محمد عکراش او محمد جریج، دا دواړه نومونه ښه دي. دا جریج بیا ډېر زیات ښه دی، محمد جریج. خبره باندې پوه شوې؟ دا په بزرګانو او اولیاو په نومونو کې چې کوم دی هغه دا نوم راغلی دی. چا باندې چې قرباني نه کړي په قرض ډېره قرض یې چا نه واخیسته، انشاءالله الله به آینده کال له قرض هم ختم کی او کېدی شي الله پاک دل آینده کال وسم ورکی د غنا او د قرباني وکي. خدا خبر یقین غواړي اسې نه چې ته اوس قرض واخلې بیا کال له پورې قرض هم نه ختم او بیا چې خدای دې بیخ دې مولا وباسي غلطه مسئله راته کړې نه. دا بعضې خبرې یقین غواړي، ښه یقین غواړي، خو په قرض قرباني کېږي چې څه مخې ته دې صحیح که نه، مخې ته دې څه ویده راتلو یا د تنخواهی مزدوري کې کاروبار کې په هغې کې ته د 100 روپۍ بچت کولی شي. اوس د سره څه نشته قرض والا او لږې لږې 10 شل 50 100 دا جمع کوه او هغه سړي له چې کوم دی چا نه دې قرض اخیستی، انشاءالله آینده کال به الله پاک خپل توفیق دله درکړي.
هغه بجلیګر مولانا چا تپوس کړه والله دې غریق رحمت کی نو چا ته تپوس نو کړه هغه وی چې په قرض باندې قرباني وکي کله به مو الله غني کی دا قرض باندې ختم شي او دا بیا به الله د قرباني وی اسړی را پسې کال پس ور سړی را پسې راځي خدای دې بیا خو بازه مولا هغه شته قرض مې نه ختم کړي او تا به چې کله به خدای د قرباني توفیق درکړي اوس بس کوم ما و دې چې ستا یقین خراب دی نو یقین په دې خبر بل دا چې دا قرض به ته داسې اخلي کنه چې ته د پولې پړق نه استې قرض نه ده پولې پړق نه کنه چې مخې ته ستا څه شته مخې ته دونه څه د آمدن څه پوټې غوندې ذریعه هم شته که نورې څه هم دیاړي کې او په دې دیاړۍ کې ته 100 روپۍ ځان له بچت کولی شي نو ښه ده چې قرباني وکړې ښه دا مجازي عشق نه بچ کېدو دعا ده دا وروستو به درته دی ولیکي رب اصرف عني السوء والفحشاء واجعلني من عبادك المخلصين که دا یادېږي درته نو چې دا ما ووي رب اصرف عني السوء والفحشاء واجعلني من عبادك المخلصين 101 پیری دی پسې بیا لا اله الا الله 101 پیری اخره کې محمد رسول الله سار ما خام دا په دقه ترتیب وایا یو د پاسه سل پیری او د کم مجازي عشق کې چې مبتلا داغه کسانو سره کې نه پاسه مو کوشش ځان لوالي کوا الله پاک بده ان شاء الله دغه مرداري نخلاص د زړه صفای د پرسه کول ډیر ذکر ډیر عبادت څومره ډیر عبادت کولای شي او څومره ډیر د ګناهونو نه ځان بچ کولای شي نو او بیا خصوصا استغفار او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظیم دا ډیر ډیر وایا کم از کم 200 پیری په خوب کې سرزر سونری دل څنګه دي شاید چې استا تصور ټول د دغې وینو کدا سي وینو بیا خو دا خیالي خوب دی او ټول سوچونه او فکرونه نو دا بیا خیالي خوب دی نو هیڅ نشته اکنه داسې نه ده ته یې نیک سړی الحمدلله دین سره د واسطه او ربط دی نو دې معنا دار چې خدای پاک بدله د حلال رزق درکړي یو سړي خوب لیدلی ما ته یې ونې ته ختلی وه او د ونې په دې دا ټولې پاڼې چې دي په لوټونه نښتي دي پاڼو په دې څه دي لوټونه دي زیرا شکوب دي دې څه تعبیر دی هغه وایي ګنده باید وایي چې خدای به ډېر مال درکړي مې دا ستاسو خیال دی این خیال استو محال استو جنون لیونتوب دی دا یو علمی سوال دی ملګری لیکلی کوم وطن کې چې 2 میاشتې ورځ دغه وي دا 2 میاشتې شپه وي دا به دا نږدې علاقو سره تعلق د هغې نه به معلومات کوي هغه نږدې علاقو سره د هغې سره په اندازه باندې به روژه نیسي بلکې داسې نه ده 2 میاشتې نه 6 میاشتې پکې شپه وي 6 میاشتې پکې ورځ وي نو پخوا په زمانه کې حکم دغه و چې تاسو به دا هغې د نږدې چې کوم علاقې دي او هغې کې د شپې ورځې هغه ترتیب برابري د هغې نه به هغه وختونه واخلئ او په هغه اندازه به روژه هم نیسئ په هغه اندازه به منځونه هم کوئ او اوس کار اسان دی بس منټ باندې ګوره اړو څه تکلیف پکې نشته دی په نټ باندې ګوره هېڅ تکلیف پکې نشته دی دلته ناست دی امریکا ګوري دلته ناست دی برطانیه ګوري او زمونږ او د امریکې د نیویارک او د واشنگټن 10 ګنټې 12 ګنټې 8 ګنټې فرق دی خیال کې راله یو ما یو مرید دی هغه چې کوم دی نو په دې آرمي کې نو ما په دې روژه کې مونږه سوات ته تلي اوس کار و دې روژه کې نه بل کل خبره نو 8 بجې وې 2-3 منټه کم یا 15 منټه کم سار نو ما هغه ته ووې هغه ټلیفون وکړ ما ورته وویل چې هلکه تاسو خو داسې ملک یې فیجي دغه ملک نوم دی ما وایي تاسو خو داسې ملک یې دلته خو ټول کفر دی نو د خپل مونځ اودس او د تراوو وغیره پابندي کوي روژه پابندي کوي هغه ما ته یې اوس د ماسخوتن د مانځه نه راووت دلته د ورځې سار وختي 8 بجې دي او هغه وی اوس وی مونږه د
مانځه د تراویح نه چې کوم دی راووتو دلته موږ 3 جوماته جوړ کړو او بلا خلک مسلمانان حالانکه آرمی کې تبلیغ کې نه وتله آرمی کې تلو د آرمی ډیپوټیشن باندې ځي کنه لیږي بهرحال مقصد دا دی چې دا به د نږدې علاقو نه د هغې نه هغه اوقات واخلي او په هغه طریقې باندې وموزه وکړي دا ملګري ډېر خواجبه غوندې خوب لیدلی دی چې خوب وینم خپل مرشد یادوي چې هغه له خپو باندې زور کومه هغه چې خدمت کوم دا خو ډېره ښه خبره ده او الله پاک بدله مزید د خدمت توفیق درکړي بیا وی هغه راته وایي چې زما په نوم باندې درد دی ما ورته وایي چې انشاءالله خدای به ښه کړي مالش ورله کومه زموږ د کلي یو سړی راغی هغه وایي چې دلته څه کې وی ما ورته دا زما پیر صاحب دی د خپل پیر صاحب خدمت کومه وی تاسو وخندل او دا مو ورته وایي چې درګۍ کې دیوبند یو عالم دی هلته لاړ شه زه هلته تا حواله کومه د دې نه پس به ته هلته ځې زه جاړم چې نه نه زه د دې نه بغیر زما ګزاره نه کېږي ډېر ښه دی دې کې دې خبرې ته اشاره چې کوم ځای کې تا بیعت کړی وي او تا ته هلته کې تګ راتګ او هغه مجلس کې ناسته هغه صحبت کې چې کوم دی حاضرېدل اسان وي نو بل ځای ته به نه ځي دې خبرې ته اشاره ده بل ځای ته به نه ځي بعضې کسان داسې ویس بیسه دلته یو کس راغی ما ته وایي وی چې دغه دی دا یاره ما ته دلته راتلل ډېر ګران دي او بل ځای وښودو هغه ځای ته نشم ویلی خو لکه مثال دا به درته ووایم چې د لون خواړه یو سړی خبره پوه شوې هغه وایي ما ته دلته راتلل ګران دي او بدرګې ته راته تلل اسان دي تاسو کلته راځئ نو یاره که ستا اجازت وي زه به هلته ځم بدرګې ته به ځم نو ما ورته وی چې د تصوف په لار کې تا ته اجازت نشته او که نه تاسې وی نو لاړ شي او 20 پیرې لاړ شي ما دا خو دا خبره بار بار کړې چې ستا خپل پیر ژوندی او ته د هغه د تلی شي نو ته به بل چاله به نه ځې نه هغه بیا په هغې خفه شو اوس خدای ما سره خبرې هم نه کوي کار مې متنوع کړی خو ما تا داسې ته چې څه ویل دا خبره ما بار بار کړې چې د خپل پیر په ژوند باندې به بل چاله نه ځې بل پیر له به نه ځې دا زه نه وایم دا د تصوف دا لار وایي ته لکه اوس زه تا ته یم هلکه مانځه کې به خبرې نه کوې پاګلي مازغري خراب مانځه کې خبرې ولې نه کوم هلکه رسول الله مبارک وایي خبرې به نه کوې مانځه کې به هلکه سلام نه چې ته وایې نه مړه سلام خو ثواب دی تا ته پته شته په دې خو 30 نیکۍ میلاویږي ته به مانځه کې به السلام علیکم او بل تا ته وعلیکم السلام نه ستا مونځ شو نه راغو خبره پوه شو ولې دا د شریعت لار ده نو تصوف لار دا ده چې د کوم مرشد نه تابعات ها البته ته هلته نشي تللی د هغه نه استفاده نشي کولی کراچۍ کې د یو عالم نه لاهور کې د یو بهترین عالم نه بیعت کړی دی خو بیا به هم ته چې بل ځای ته ځې نو د هغه نه به تپوس کې هغه نه به اجازت اخلي زمونږ د حاجي صاحب مخامخ په دې کرسۍ چې ناست دی دا زمونږ د دې کلي دی زمونږ د حضرت صاحب نه بیعت کړی حضرت صاحب ورته ویلي وو چې دلته مه راځه تا ته راتلل تکلیف دی هلته طاهر خواله ده نو د هغې نه وروستو دی د ما ته خندل وی تا ته یې را ریفر کړی یم ډاکټر چې بل ډاکټر ته وی تا ته یې را ریفر کړی یم مطلب دا دی چې یعنې ما ورته نه دي ویلي چې دلته راشه خو دته هلته تګ راتګ ګران مشکل تکلیف و حضرت صاحب په خپله احساس د دې خبرې وکړې چې هلته خو یې کلی دی نږدې نو هلته وتتل دلته نور هم ډېر ملګري داسې شته نو بهرحال دا ښه ده چې د بل هغه نه چې کوم دی بل پیر خواله د بل پیر خواله بغیر د اجازت نه به نه ځي ښه
دا ملګری وایي چې زما یو دوست دی د هغه تنخواه 85,000 روپۍ ده لیکن میرے ابھی کچھ بھی نہیں ہے تنخواہ دا بل چاہ رہا ہوں میرے ابھی کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے ادھار کر سکتا ہوں اسے مطلب دے رہے سوال لیکن موسیٰ پڑھے خدا خبر وہی چھ دے ملگری تنخواہ دا زما دوستے دا اگر 85,000 تنخواہ دا لیکن میری ابھی کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے ادھار داغت پارا قرض کول شم دیکھو ما ته پتہ نشته د سوال څه مطلب دی خو کدا مطلب یې چې داغه 85,000 روپۍ تنخواه ده او سره سنشته یعنی هغه لګولې دي تنخواه یې غسته خو لګولې قرض کول شم کنه شم کول کدا سوال دی واضح اولی کو یا رستو ما سره ملاو شنو خو به ځکه چې غلط اسنه چې سوال زوران کم ځکه تا خو صفه لیکل نه دي تاسو کوشش نه کوئ چې لګ لیکل صفه کوئ چې زه په هغه مقصد پوهېږم اردو باندې لږ ځان پوهوئ چې دا اردو زه صحیح لیکم که غلط لیکم او دارنګې که پښتو کې لیکي خو دا سوال غلط دی د دې جواب نشم درکولی دا ملګري وایي چې موږ درې وروڼه یو پیسو یو ځای کړو بیا د خپلې ښځې او مو د پلار د ټولو حصې د کوي حصې پکې موږ دا ټیک نه دا نیمګړی سوال دی که چېرته تاسو درې واړونه هغه د نصاب مالکان یئ چې لکه نصاب په دې وخت کې 80,000 روپۍ دی ما ته ته ویلي کمی بیشی پکې راځي خو فلحال هسې موږ 80,000 ویلي دي 80,000 روپۍ د هر یو کس سره وي یا د 80,000 روپو مال اسباب ورسري بیا اکټه میکټه پکې نشته هر یو بزان له قرباني کوي ساروی دی یو والی پلار سره دی پلار باندې ځان قرباني لازمه ده په دې درې واړو ځان له لازمه ده که مور سره چې کوم دی وي نو دا بوډایګانې ډېرې تکړی دی ګورې ځان سره پیسې ساتي څلور غبرګې ماتې کړي خبره پوه شي موږ خو لوټ داسې کړو که نه هغوی داسې کي او بیا چې کوم دی داسې کي بیا یې داسې کي او بیا د لوپټې په ګوټ پورې وتړي خیال کې م راځي نو د دې سره پیسې وي ګورې تا ته خو به وایي چې خواره ما سره څه دي د پیسې درک را سره نه لګي خیال کې م راځي خو پیسې ورسره وي دا ما تجربه کړې ده چې پیسې ورسره وي یو کس راته وایي نه 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 زما ښځه دروغ نه وي خدای دې بېخو نه باسه خو چل ول د سره کوي ما هغه ته مې یو چل وښود یو طریقه مې وته هغه چل لا تا ته نه ښیم که یو کس ته ضرورت پېښ شي هغه ته به یې وښیم هغه ته مې هغه چل وښود چې چل مې ورته وښود یاره بس ویې لاړه ایستې 75,000 روپۍ راوښکلې ما ویې چې تا خو چې ما سره پیسې نشته راویې تا ته اوس ډېر سخت حاجت پېښ شو شرمېږي چې شرمېږي نو ما چې هر څه جیدلی ورکړه نو ما ته راغی ما ته په ایمان ته خو سامسبرګ ما ته ته خو سم ما سامسبرګ نیم سم کوکسبرګ یم خدای دې بیا خو نه باسه ته لا سم وي دا نو پیسې ورسره وي داسې مه کوئ که د هر یو سره بیلې بیلې دا کولی شي چې زه قرباني کوم د ده په ځای پیسې ورکړم د ده په ځای پیسې ورکړم د ده په ځای پیسې ورکړم حصه وله پکې مو ټیک خبره ده خو داسې نه کېږي چې په شریکه به پیسې راغونډې کړو او څوک به 15,000 او څوک 20,000 او څوک 8,000 او بیا به پکې 2 کسان نور مقرر نه دا طریقه نه ده شریعت ښه که هر یو د نصاب مالکي نو هر یو پیسې ورکوي او څاروی او پې اخلي بیا دې پکې مړې مور له ونیسي او مړ پلار له دې پکې حصه ونیسي او پیغمبر علیه السلام له دې پکې حصه ونیسي دا داسې مثال دی که نه چې تاسو 3 کسان په کور کې یئ او 3 واړه ډوډۍ وخورئ نو پلار هم مړېږي ډوډۍ خو تا وخوړه شکور تا ووو اب خبره پوه شوې او 15 ګیلاسه شربت تا اوس که د مور تندرې ماتېږي دا داسې دی لکه موز په تا ځان له فرض دی په پلار دې ځان له فرض دی په مور دې ځان له فرض دی په ښځه دې ځان له فرض دی نو که په دې ټولو باندې دې سره نصاب اندازه پیسې وي نو په ټولو باندې ها خیر دی که د نصاب
اندازه پیسې وسره تو لګې دي لکه ستا په ځای ما پیسې ورک دا خیر دا خیر دی اجي سه وای نه کا ابرار ستا په ځای بچ کړ ستا په ځای ما پیسې ورکړي ها قرباني کې ابرار باندې قرباني لازمه ده د زوی دی مثال مې ته جوړ کړ د زوی دی د قرباني په لازمه ده اوس هغه سره یاشته یا نشته منګ یې څنګه سکو دی وای زې ابرار بچي ما ستا په ځای پیسې ورکړي ها مطلب باندې پوښوي نو دا قرباني کیږي خدا سي نه کیږي چې درې کسه په قرباني راجمه کو بیا په کې و کسه شریک ونډي خو نه ده کنه یاره دا ونډي نه ده دا قرباني ده دا علمی سوال له ملګری ته پوښتنه کړې د قربانی په نصاب کې ذم بالقیمت معتبر دی د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب هم ده ذم بالقیمت او دا فتاوی لیکلي دي چې ذم بالقیمت دا مطلب دی چې د یو سړي سره سپین زره لک شانشته سره زره مو سره لک شانشته دا دواړه به قیمت کی کله دواړو قیمت په دې موجوده وخت کې 80000 روپو ته ورسید یا یو سړی دی چې داغه سره یو 100 روپۍ اومشتا او داغه سره چې کوم دی نو یو غوی زیاتی شته یو کور زیاتی شته دلته ذم بالقیمت ته ځکه یو غوی نصاب نه دی یو غوی داغه 10 غواګانې دا نصاب دی د غواګانو زکات د پاره د ګړو بيزو د زکات د پاره سلويخ ګړي بيزي نصاب دی لہذا ذم بالقیمت بکیږي دا به قیمت شي نو چې د دې قیمت 52 تولو سرو زرو ته اسپینو زرو ته رسیدو چې هغه دې وخت کې مثلا 80000 روپۍ ما تاسو ته وی کنه دا 80000 مونږ وایو کې دې شي دا کمې به شي کې راشي ها چې اتیا زر روپۍ خواوشا دا یو سړی سره برابرېږي نو هغه با قرباني کوي دا وی زما تر اٹیک شوی الله پاک دې کامل صحت نصیب کی الله دې جوړ کی د نیک عمل لپاره دا مسائل دي دا کم تاسو چې ملګری کړه دا ورستانه نو دا د دې بیان 13 جمعه ما پورا تفصیل سره کړه نیټ باندې موجودي که وخت درته ملاو شو نو هغه په نیټ باندې واوري 30 منټ تقریبا بیان می 13 جمعه په دې باندې کړو او هغه کې مې دا خبره واضحه کړې و چې دا قیمت د پکار دی دا که د هر سنت ته حاصل شي خو چې دومره قیمت د 52 تولو یعنی د 2.5 تولو سپینو زرو د دې قیمت ته ملاو شو اکه د غوانه ملاو شو که د غوینه ملاو شو که د کور نه ملاو شو که سره سپین یو ځای شو دا غینه ملاو شو که د نور زیاتی سيزونه په دې کور کې در سره زبدا سے فرض کم چې ستا په کور کې د 15 پکو ضرورت ته او 15 پکې د سره اسې پراته دي اسې مثال وایي 15 پکې د سره اسې پراته دي دا د خیال دی چې د زویله به مې واده کوم نو بیا به ساخلم خو اوس مې غسن دی وخت کې دا زیاتی دي ښا دی وخت کې دا زیاتی دي او یو پکې په 15000 روپۍ دی نو 25000 روپۍ دا شوي مثال په تور باندې د څه بل څه چې کم زیاتی الکا فریزر میں اغسطے دے سبی کے یرا سب کال لبا چی کم دے دی زوی لواد کوما نو اس میں ولی فریزر واغستو دسی یو شی باغ دا ضرورت نزائد دے دا بالا پا ضرورت کراشی چی کل دی زوی لوادو کو وغلی دی کوٹا جوڑ اکڑا وغتا دی پا فریج پا کوٹا کے خود فریزر ووس فریزر دا 550,000 روپو دے مثال پتا ورتیا 1000 روپو دے دا سړی به قرباني کوي سر صاحب هم ورکوي ښه الله دې موږ ته عمل نصیب